स्वलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। गिरामी कदर लरे निज़देन रातलुनको मशरानो कशरानो नौजवानानो तासु टोलु ته زه جمعې مونځ او تقریر اورېدا دپاره راتګ په خوشحالۍ کې خوش آمدید وایم. هر کلی وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اللہ رب کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 38 38 کے دوکم سلویختم آیت کے اللہ فرمائی وَقُلْنَا اهْبِطُوا. دا د حضرت آدم علیہ السلام د غنم خوړلو نه بعد واقعي ذکر دی. الله فرمایي موږ ورته وفرمایل چې تاسو له دې جنت نه کوز شئ، ښکته شئ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَایَا. پس کچیرته تاسو خواته مال جانبه هدایت راغی. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس که بیا چا زما د دې هدایت تابعداري وکړه نه لا خوف علیهم، نه به دې خلکو باندې یره وي، ولا هم یحزنون او نه به دا خلک غمجن وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه خلک چا چې کفر وکړو زموږ آیتونه دروغ وګرځول، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا خلک اور والدي او په دې اور کې به دوی همیشه اوسي. اوس ما عزتمندو د دې آیت کریمه په روشنۍ کې یو څو خبرې به کوو. اللہ رب کریم آدم علیہ السلام تخلیق نه مخکې فرشتو ته فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه ځمکې ته خپل نایب لیږم. لا ځمکه نه ده جوړه شوې، آسمانونه نه دي جوړ شوي. الله فرشتو تر مخه دا ټول بیان مونږ کړي. اوس هغه وخت هم راغی چې الله رب کریم آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږلو. څه دپاره راولېږلو؟ فرمایي فإما یأتینکم مني هدایا. که چېرته ما له طرفه ای مخلوقات زما، ای زما بندگانو هدایت راغی. فمن تبع هدایا، او چا چې زما د هدایت تابعداري وکړله، فلا خوف علیهم، نه به بیا دا خلک په دې خلکو باندې یره وي، ولا هم یحزنون، او نه به دا خلک غمجن. معلومه شوه چې الله رب کریم آدم علیه السلام رالیږلو نه بعد چې څومره اولاد دی، هغه دې مقصد دپاره دې دنیا ته راولېږلو چې تاسو زما د هدایت تابعداري وکئ. ہدایت تابعداری وکړئ. څه خلک داسې دي دوی وایي مونږ دا کل زندگی معاملات چې دي په خپلو عقلیاتو باندې کور کولی شو. مونږ ته د دین ضرورت نشته، مونږ ته تابعداري ضرورت نشته، بلکې مونږ خپل یوه آزاد زندگی تیرو او چې څه مو خوښه وي نو اکه شانتې مونږه کولی شو. نو بیا افلاطون په شان خلک راغه، ارسطو په شان خلک راغه، او هغوی عقلیاتو په ذریعې سره د دنیا معاملات مینجمنټ کول شروع کړل، تر دې پورې چې ښځې متعلق کله خبر راغه چې دې ته په معاشره کې څه ویل پکار. اول به وایي په انسان باندې مونږه ریسرچ وکړو،
انسان باندې چې کله ریسرچ شروع شو وای چې څنګه دا نور حیوانات دي دقسې دا انسان چې دی دا هم د هغو نورو حیواناتو په شان د دې ځمکې یوه حصه ده ده لره څه برتري او څه داسې مقام نشته. نن 1400 کاله تیر شو د الله محبوب او د قرآن نزول، خو بیا هم هغه خلک دومره په تیارو کې پراته دي چې یو سړی د سپي د حرکاتو نه د سپي د عادتونو نه متاثره شي نو لکاو ډالر ولګوي او ځان نه سپی جوړ کړي. یو سړی د ډایناسور په شان شکل جوړولو نه متاثره شي، تاسو وګورئ په نیټ باندې ویډیوګانې پرتې دي، نو دی څه شی جوړ کړي له ځان نه اکه شانتې ځناور څاروی جوړ کړي. دا څه شی دا وجه دا ده چې مونږه وایو چې حیواناتو سره مونږه برابر یو، مونږ له دوی نه څه غوره نه یو یا مونږ څه داسې بل مخلوق نه یو. حالانکه تاسو وګورئ انسان ته الله چې کوم مقام ورکړی دی هغه په کل مخلوق کې یو خلق ته هم الله نه دی ورکړی. اوس اوړی به شروع شي، تاسو پوسټونه وګورئ خلک په ګورې عملي طور باندې مرغانو ته به څوک وبږدوي څوک به دانې ږدوي. دلته خو دومره ګرمي نه وي ښکته په علاقو کې داسې نه چې دا مړه نه شي. نو تو ووایه انسان نه علاوه په بل مخلوق کې دا شعور شته نشته، نو دې څنګه برابروي؟ بیا قرآن کې الله فرمایي وسخر لکم ما فی السماوات والارض، چې اسمانونو او ځمکه کې څه دي دا الله فرمایي ای انسانانو مونږ تاسو دپاره مسخر کړل، تاسو تابع مو کړل. څومره غټ اوښ دی، یو دومره شانتې لرګی پوزې ته ور دننه کي او پړی ور واچوي، ماشوم دی ورته رواني ورپسې رواني. قرآن کې الله فرمایي انما اکرمکم عند الله اتقاکم، دا خطاب صرف او صرف انسانانو ته دی، اغ مخلوق ته نه دی چې کم مقصد دادا مکلف نه دی، کم مخلوق ته الله رب کریم عقل نه دی ورکړی. نو ما عزتمندو دین اسلام هر یو شیز دپاره معیار بیان کړی. زمونږه دنیاوي ایجاداتو دنیاوي ریسرچ دومره ریسرچ وکړو، اخیر زمونږ دا زنانه ذات چې دی دا اشتیار پورې محدوده کړه. که چېرته یو فریج اشتیار وي ورسره به ښځه جوړوي. که تاسو وایئ نه جي تاسو پېښور کې موټروې نه کوزېږئ په ګس طرف باندې یو غټ ساین بورډ لګېدلی دی، ساین بورډ داسې دی او زنانه تصویر یې ورکړی دی. نو زمونږ اقلیاتو زمونږ دا زنانه چې دی صرف تر اشتهار پورې محدوده کړه. خو اسلام وایي که ښځې ته د لور په نظر وګورې بیا دا رحمت دی، که ښځې ته د مور په نظر وګورې بیا دې خپو لاندې جنت دی، او که ښځې ته ښځه ووایې دا یې ستا ښځه شي نو فرمایي چې دا یې د تا د نیم ایمان بچ کولو ذریعه. مشکات حدیث ته حضور فرمایي نیم ایمان د نکاح سره بچ کېږي، نیم ایمان. نو اسلام زنانه ته ښځې ته یو دومره مقام و. او که چېرته محض مونږ صرف اقلیاتو پسې ځو نو یاده لرئ نن داسې ډېر نامور خلک دي چې ډېر ایجادات یې وکړو، خو کوم رب چې دا کل کائنات پیدا کړی دی دا هغه رب لا دوی شناخت نه دی کړی، دوی هغه رب شناخت نه دی کړی، هغه رب معرفت یې لا نه دی حاصل کړی، پہچان یې نه دی کړی. حضرت عمر بن جموح صحابه یو نوم دی، صحابه صحابه و ذکر دی پکې، هغه کې دا روایت موجود دی حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ ایمان لا نه و راوړی، د ایمان واقعه د ځان ته یو بت ساتلی او کور کې لرګونه جوړ کړی او هغه بت ته به د
منات ویلا. منات دا په خانه کعبه کې دو بوتان پراتو، یو لاتو یو مناتو. یو په صفا باندې پروتو، یو په مروا باندې پروتو. صفا باندې حبل پروتو، په مروا باندې نایله پروتو. نایله زمونږ ډېر داسې خلک دي د جنکو نومونه نایلک دی، نو دا ښځه وه، ښځې په شکل کې یو بوت جوړ کړی او مروا په غره باندې یې ایښودی و. نو نایله نوم چې دی دا شرعاً درست نه دی، دا د بوت نوم دی. نو د منات نامي یو بوت چې دی کور کې ځان نه جوړ کړی و، د ده زامنو ایمان راوړو. ایمان توفیق الله ورکړو. دی د مدینې منورې نه بهر په دې کوڅو کې په کلو کې پاته کېده. زامنو ایمان راوړو، ده ته دعوت ورکړو، خو د ایمان نه راوړو. اخر زامنو یو طریقه وکړه چې زمونږ پلار ته پته ولګي چې دا کم بت دی عبادت کوي، دا خو یو بېجان شی دی او ده کې هېڅ نشته. شپې چې کله څملاستل سره زامنو یې دا بت واخیستو او په ډیران یې گزار کړو. سحر حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ راپاڅېدو، ایمان یې لا نه دی راوړی، وګرځېدو ورپسې، کور کې پیدا نه کړو، بهر ته راووتلو. د کورو مخې ته اکثر په دې کلو کې ډیرانونه، اوس خو د ټي ایم ای انتظام دی، نو ډیران باندې له پاسه هغه بت پروت. نو ده توبې وباسلې، اروا یې اخیستلو، غسل یې ورکړو، خوشبو یې ور ولګوله، هار یې ور واچولو، ورته کېناست. په سبا باندې زامنو بیا هغه بوت اوچت کړو او بیا یې په ډیران ورته واچولو. دی بیا ګرځېدو ورپسې، هلته یې پیدا کړو، بیر واخیستو، صفا یې کړو، کېښو او دې ځلې مرۍ ته توره ور واچوله. وایي ای زما خدایه، که دشمن دا متعلق څه سازش کولو به یې په دې تورې باندې وها، توره یې ور واچوله. اوس مونږ مسلمان یو، دی زمونږ کمال نه دی، دی الله فضل دی، عطا دی. کمال خو دې زه پسه منمه چې 3 ورځې نسوار خولې ته واچوې، 4مه ورځ چې نه درته میلاویږي وایي یاره عادتي یم، شا به راکوه، شا به چې له کوم ځای نه وي. یوه میاشت رمضان منځونه وکړې، خو ته عادتي کېږې نه، اختر پر ورځ زموږ جومات شړي. کمال زه ستا پسه منمه، 3 ورځو نسوارو سګرټو نه بعده ته عادتي شې، او یوه میاشت رمضان کې عبادت کوې، ته د عبادت عادتي کېږې نه، ستا کمال نشته دی. کمال د رب دی چې تا ته د ایمان توفیق درکړی دی. او ته چې دا مونځ کې سستی کوې، دا ته په خپل ځان باندې ویریږه. ولې چې کله بنده ته الله خوښه شي، الله ته ناراض شي له یو بنده نه، نو پته شته کتابونه لیکي چې الله دنه د سجدې د عبادت توفیق ته والي. چې کله هم تا ته عبادت توفیق میلاو نه شو، نو بیا د خپل مخ ته کله ورکا چې څومره داسې نادان شوې ته چې تا ته د عبادت توفیق نه شو میلاو. ما عزتمندو، عبادت یو داسې بهترین شی دی چې یو ځای کې څه کسانو غلا وکړه، رامنډه یې کړه. چې رامنډه کسان ورپسې دي، دوی راغه زر اودسونه یې وکړه، جومات کې په مونځ باندې ودرېدل، په مونځ باندې ودرېدل. هغه کسان ورپسې راغله، یاره وایي دا خو جومات کې یو څو کسان دي، خو دا خو خپل مونځ کې هغله لاړه چېرته، هغله لاړه. دوی سلام چې وګرځولو، وایي یاره مونږ خو مونځ نه کولو، مونږ خو د مونځ کوونکو نقل کولو. وایي په نقل کې دومره غټه فایده ده چې مونږ دې کسانو له وهلو ټکولو نه خدای بچ کړو. نو چې څوک حقیقت خپل رب ته سجده کوي، سر ږدوي، هغه ته به الله کم مقام ورکړي. نو صحیح له زړه نه توبه وباسل. ما عزتمندو، ستا ته به ډېر هوښیار یې. ما مخکې جمعه کې چې مونږ په مونځ کې کمپرومایز کوو، معاملاتو کې کمپرومایز نه کوي. د خیر دی که موقع نه شو میلاو، هلته به مونځ وکړمه، که ونه کړمه خیر دی، خو معاملاتو کې چې دی مونږ په وخت باندې خپل ځي ته ځو. یو سړی به 40 کاله سرویس وي، په دې 40 کاله کې جمعې کې ګوره، اوړي کې ګوره، د به سپلی پالش کړي وي، بوټان به پالش کړي، صفا جامې، روزانه به دی رواني.
رحمان کور ته خو یوه ورځ هم ته دقسې پوزیشن کې رانغې. نو ما عزتمند دا ناداني ده. مسلماني چې دی دا د رب په مونږ باندې عطا ده. اوس مونږ ته پکار دی فمن تبع هدایا چې الله د دین د احکامو تابعداري وکړو. حضرت عمر بن جموح توره ور واچوله وایي خپل حفاظت وکړه. په دې شپه باندې زامنو څه وکړو؟ یو ځای کې سپی مړ شوی و. مړ سپي ته پړی ور واچولو، توره یې ته واخیسته دې بوت نه او دا مړ سپی دې بوت ته ور واچولو مړی ته. سهار چې حضرت عمر بن جموح راغی او ویې کتلو نو دلته الله د زړه سترګې کولاو کړې. وایي ظالمه ته چې دا بوت له ځان نه نشې لرې کولی ته به ماله څه راکړې؟ نو هغه بوت یې ټوټې ټوټې کړو او خپلو زامنو ته ویې ځئ کم سرور کائنات په دست قدرت باندې چې تاسو لاس ایښودی دی په کم دست باندې راځئ چې زه هم د اخ په لاس باندې لاس کېږدم او زه هم غلامانو کې شامل شم او کلمه ووایم. نو ما عزتمندو دا د الله فقط په مونږ باندې مهرباني ده چې مونږ ته ایمان غوندې عظیم دولت راکړی دی. یاد وساته تا د بنګلې نه وي، تا د ډوډۍ نه وي، تا د ایس نه وي، دنیا والا به تیره شي خو آخرت والا به نه تیریږي. دنیا والا روانه ده. ورور زما 2001 شو 2002 شو زمونږ سترګو تر مخه اوس 2024 روان دی. دا به هم تیر شي 2025. دا کلونه دا ورځې دا شپې دا به اوړي خو محدود ساګانې انسان ته الله ورکړي دي. چا چې په دې کې عبادت وکړو دا به په ورځ د قیامت چې څنګه نن مونږه یو ایم پی ای تر مخه لاس په نامه باندې ولاړو ځکه چې یوه عهده ده ورسره خو دا عارضي عهده ده. دقسې یو صاحب اقتدار ته هر سړی ولاړ دی خوند ورکوي. یاد لرئ په هغې ورځې باندې خو قرآن کې الله فرمایي واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. دا هغه ورځ دی چې زناور خو په دې نه دي که نه چې فلاني ځای کې دماکه وشوه یا زلزله وخوځېده، زناور په دې کې نه وي. خو قرآن وایي چې ورځ د قیامت دومره سخته ورځ د الله فرمایي چې کم سارو په خېټه کې چې بچي وي عشار عطلت هغه به خپل بچي له چوټي ورکړي، خپل حمل به ضایع کړي. فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یفر المرء تختی به سړی من اخیه د خپل رور نه. دا داسې ورځ ده نن خو ټوپک ورپاره ګرځوي، جرګې ته ورپاره ځې، رشوت ورله ورکوي، هر قسم ډیل ورپاره کوي. خو قرآن وایي یفر المرء په دې ورځ به تختی انسان. او ما عزتمندو قدرمندو قرآن څنګه واضح بیان کړی دی. الله فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون. اے نافرمانانو، اے مال دربار نه لرې تښتېدونکو، وامتازوا اليوم نن ورځ جدا شي. الله محمود فرمایي په ورځ د قیامت چې ګورئ نیکان به یو طرف ته شي، ګناهګار به خپله مخه بل طرف ته شي. الله فرمایي الم عهد الیکم یا بني آدم. اے بنی آدمه، اے د آدم زویا، ولې ما تا ته حکم نه وکړی الله تعبدو الشیطان، شیطان په لار مه ځه، شیطان تابعداري مه کوه. انه لکم عدو مبین، شیطان د ستا ښکاره دشمن دی. او بیا الله بطور تمثیل فرمایي ولقد اضل منکم جبلا کثیرا. د شیطان خو تاسو نه مخکې ډېر امتونه ګمراه کړي دي. افلم تکونو تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ نو ما عزتمندو قدرمندو هرې معامله کې مونږ مسلمان ته پکار دی چې مونږ غور وکړو، مونږ یو فکر وکړو. دا نه چې جومات کې مسلمان بیا چې خپل کاروبار ته ولاړې بیا تا نه مسلماني پاته. په هرې معامله کې مونږ غور وکړو چې دا د ثواب کار دی، دا د ګناه کار دی. ښه شریعت دې کار متعلق څه وایي؟ که چېرته مونږ مسلمان، نن مسلمان پریشانی څه ده؟
नन मुसलमान मेन परेशानी सशे दे मुसलमान कोर न टेंशन के दे कोर मामलात द हर मुसलमान खराब दे इवा मेन वजह से दे पतश्ता मुंग दे खपल रिजक बांधे दे गौर कुछ आया दा जमा रिजक च दे कम बची खेट तमिजी दा हलालो दे का दा हराम दे मा सर मामलात राजी पदे मामलात की चरता यो आलिम दीन नमा मशवरा अखिस्त दा कना ची यार मा दे पारा दा संग दे और तपोस पहुम केगी ता खोई लमना उकड़ा है दा खो यौ जुर्म शो ता खो इल्म न उकड़ा दा यौ जुर्म शो खो ता मामलात मुतल्लिक मसाइल तपोस न कौलो दा बल जुर्म दे और पसे दो गुनाह दी और पारा हदीस शरीफ दे नुमा इज्जत बंदो कदर मंद मुक्त पकार दे मुसलमान अल्लाह पौंदा इस्लाम अल्लाह तौहीद मनल सुमरा बेहतरीन अल्लाह पमुम बांदे एहसान कड़ा दे कसम को खुदे कमुंगा शपा औरज इवा खुदा अल्लाह शुक्र अदा को मुंगे पदे ईमान बाने दा अल्लाह मुंगा शुक्र नशो अदा कला च द मुंगता ईमान तौफीक रा कड़े दे नो ईमान तौफीक के मुंग तराक मुंग मुसलमान यो बे मुसलमान ता उपकार दे कना अल्लामा इकबाल से फरमाई जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं कम अज कम सड़े आलिम ने यो आलिम नंबर साता शरी मसाइल तपोस तिकावा दा से न चज़ गुनाहगार शम बल्कि आलिमान हम यो तरबला द मसाइल तपोस के उस माना यो सड़ी तपोस कुछ यार यो सड़ी खप सके खपले खसी तवे चज़त माना आज़ाद है या प्लार कर लाड़ शप हो सके और तवे या बगैर द गसवे न दा तलाक की का न की अगर पखपल हम आलिम दे मुफ्ती कोर्स हम कड़ा दे वले कुरान के अल्लाह फरमाई चमा हर इल्म वाला पास है यो इल्म वाली खोदे दे और बलजी के अल्लाह फरमाई हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून आया बराबर दिया खलक छ इल्म लरी और इल्म न लरी कुरान वही ना नदी बराबर दा खलक स्तर के बे यो गगिदा बे यो शांति खुदा कुरान वही बराबर नदी इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाह प बंदगानों के दा अल्लाह लवार न ज्यादा यार लरुन की छदी आगा उलमा दी खो उलमाए हक्का स खलक दा सीधी च दुनिया दा पारा इल्म हासिल हुई स खलक शोहरत ते पारा लग्या दी स खलक दा सीधी च मुनाजरे मुजादले मुबाहले खपल इल्म खल्क तखोदल दे पारा लग्या दी ना आगा ना बल्कि तकवा वाल अल्लाह महबूब फरमाई फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदीन यौद फ़िक इल्म लरुन का आलिम छदे सल शैताना सल आबिदान इबादत गुजारी शैतान गुमराह कवलैशी खोयौ दफ़ी के आलिम चलेदा शैतान नश गुमराह कवल अल्लाह रब्बे करीम दे मुंतहम पा इल्म सरजान आरास्त कौल तौफीक नसीब की आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।